زم ستاسو کوربه وقار احمد سواتي نن په سوات کې چې د هغه سیاسي حالات چې د هغه ډیر زیات ګرم دي او په د سوات په مرکزی ښار کې په منګوره کې چې د یو غټ سیاسي بریک تھرو چې د هغه وشو او یو زوړ سیاسي غړی چې د هغه یو بل سیاسي پارټۍ ته چې د هغه واوړېدو دا د زموږ سره د شیرپاو یو خاص کس چې د منګوري سیټي یو سیاسي غړی چې د فضل الرحمن نونو صاحب زمون سره دلته موجود دی او هغه چې د هغه به اوس لږ ساعت پس چې د هغه به په پاکستان مسلم لیگ نون کې چې د هغه شمولیت اعلان کړي او د انجینیر عامر مقام په نگرانی کې بدلته چې د هغه باقاعده پارټۍ ته وړي او دلته به پرچم کشایي کیږي دا ټایم زمون سره فضل الرحمن نونو صاحب موجود دی دا غو سره به خبرې اترې کوو چې دو څنګه خپل رابطي چې د هغه یو سایډ نه پرې خو دی په بل سایډ کې شروع کړي سر لول خو تاسو ته د swatnews.com د طرف نه کلیم او دا راته وایي چې په زړه کې اوسو چې د یو سایډ یو پرېښود او بل سایډ ته راوړی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول د swat.com شکریا ادا کوم او ډېره زیاته مهرباني چې تاسو دلته راغلئ. زه یو مشکور یم. ما دپاره ډېره ګرانه فیصله ده. 22 کاله ما د شیرپاو خان سره تړون وساتو او زه د هغه سره یو ځای را روان یم د ماشوموالي نه. خو دا مجبوري چې زما جوړه شوې ده نو دا مجبوري زما د مرګتیا نه جوړه شوې ده ځکه چې دلته مرګتیا زما سره ذاتي روانه وه او غریبانان تکلیفونه او مشکلات تیری او د هغې په رڼا کې وخت ضرورتونو مسایلو او د هغې خبره راځي د هغې که مشکل نو خپل وس مطابق ما بیماني نه ده کړې او د پارټۍ دپاره ما کوشش کړی دی چې زه هر چاته زه کیدی شي ما د مسلم لیگ دوستانو کې هم ډېر وخت هغو ته سوال کړی او چې ما سره شمولیت وکړي خو زه کامیاب نه شوم. زه اوس د ملګرو د مجبورۍ لاسې بل بیا ډېرو پارټیانو ما ته دعوتونه راکړي موږ په هغې باندې بیا په هغې موږ ډېر سوچ کړی دی. نو د هغې په سوچ په رڼا کې موږ د پاکستان مسلم لیگ کې د میا شهباز شریف او د میا نواز شریف په قیادت کې چې کومه پارټي ده او دلته کې چې د صوبې مشر انجینیر عامر مقام په قیادت کې د مقامي کم مرګري دي د هغو په قیادت کې موږ ځکه دا شمولیت کوو چې نن موږ په سوات کې حالاتو ته ګورو خصوصا د دې سوات خبره وکړو. ټوله صوبه کې یو څیز دی خو سوات د دې په بنیاد باندې چې وزیر اعلی د سوات نه دی. نو موږ چې 2013 نه راغلو چې امیر مقام خان بیا کله د پارټۍ صدر شو او په مرکز حکومت کې په مسلم لیگ حکومت و نو هغه چې نو سوات ولا ممبر ورکړی نه د هغه پارټۍ نه هغه کړی دی هغه دلته کې هغه امر کارونه وکړل چې نن خلک موازنه کوي چې یاره هغه نن وزیر اعلی دی په دې شل میاشتو کې هېڅ شیز به ښکاري و هغه هېڅ نه و هغه سره موږ هېڅ نه کړی و هغه چې دلته کې د ډیولپ په لحاظ باندې هغه دلته کې خلکو ته کم کارونه او ترقی اوس هم د هغه په کارونو باندې خلک لګیا دی او هغه کوي نو د هغې په لحاظ باندې د دې مرګتیا په مشوره باندې زه مجبور شوم چې په مستقبل کې څه ډیل ستاسو شوی دی یا د قومي اسمبلۍ یا د صوبایي اسمبلۍ د سیټ دپاره؟ ګوره چې زه یو سیاسي کارکون یم او په سیاست کې ډیلونه چې څوک کوي هغه زما په خیال په غلطه وي ځکه چې ډیل میل نه وي. خو دا ډېره لکه سخته خبره ده چې په ټول ملک کې چې دی په یو پارټۍ باندې ډېر زیات پریشر دی او یو پارټي ډاون کیږي او تاسو ورته هغه راځئ تاسو په سوات کې ورته واوړېدئ نو څه ډاډګیرنه غول ورکړي؟ ګوره داسې خبره ده چې موږ هم دغه ته ګورو نن په د دې سلیټ حکومت نشانه چې ټوله دغه پاکستان مسلم لیگ ته او موږ سیاسي کارکنان یو نو په دغه لحاظ باندې موږ د لتو جنګ ته خوشحاله یو موږ هم ځکه سلیټ کړی ده چې په دې تکلیف په وخت کې موږ دې ځای ته لاړ شو او دا مقابله وکړو انشاءالله تعالی زه به کوو. بل دا تا سوال کټ کو ډیل میل زه قایل نه یم زه یو سیاسي کارکون یم زما ملګري سیاسي کارکنان دي انشاءالله موږ یو ډیل کړی دی هغه ډیل صرف د عزت ډیل عزت په غواړو عزت په ورکو او ان شاء الله تعالی ثابتو چې پاکستان مسلم لیگ لپاره کم خدمت کوو. دا راته ووایه چې ستاسو سره نور کم خپل مرګري چې هغو څونه تعداد کې مسلم لیگ ته راوړېدو او ستاسو خاندانونه څونه دي چې هغو مسلم لیگ ته راوړېدو؟ پوره داسې چل دی چې تر کومې پورې دا خبره د پرون نه په بله ورځ زما سره خبره شوې د انجینیر صاحب او زما د هغه ترمنځ بل ما چا سره روابط او دا سلسلې په دې لحاظ لا نه کومه ټیک ته بس د خلکو خوښه ده انشاءالله تعالی هغه به ما ته ګوري. خاندانونه خو زه ځکه نه زه خاندان قایله نه یم زه ډېر د غریب سړي زوی یم انشاءالله تعالی په محنت او په خدمت باندې یقین لرم ټیک شته چې څوک ما ته ګوري او چا زه خوښ یم نو هغه به انشاءالله تعالی دې خوا راځي او دا څیز به کېږي. نو دې وخت کې ما څوک مجبوره کوم نه ما چاته ویلي دي
او نه مجبوره کوم. دې وخت کې هر سړی آزاد دی. ما هغه پارټۍ دپاره په هغه وخت کې خدمت کړی دی او خلکو ته مې ویلي اوس د هغه خلکو خپل ځای او نور دنیا آزاد خلک ناست دی انشاءالله تعالی. غوله به ورځو کله مقرره انشاءالله. دا خو بنیاد دی. اخیرنی تپوس زما دا دی چې شیرپا او قومي وطن پارټۍ ته څه پیغام ورکوئ او مسلم لیگ کارکنانو ته څه پیغام ورکوئ؟ یو سیاسي جماعت او هغوی سره مشر زموږ قابل احترام دی. د هغه سره مونږ هغه زموږ قدر کړی، مونږ د هغه قدر کړی. مونږ دلته کوشش کړی چې د هغه د پارټۍ دپاره همت یې کړی دی. هر سړي ته سوال لتلی و، منت یې کړی. اوس دا ده چې نور یو څیز نه شو نو بس د هغه مونږ مشر دی، مونږ به احترام کوو. د مسلم لیگ کارکنانو ته خو انشاءالله دا پیغام دی چې مونږ سیاسي کارکنان یو، په خدمت باندې یقین لرو. دورانه کار اغستو انشاءالله تعالی مونږ به ورسره منډه وو. ډېره مننه. د سوات نیوز ډاټ کام مینوالو ګورئ تاسو دلته په ګڼ شمېر سره د پاکستان مسلم لیگ کارکنان چې دی هغه دلته راغونډ شوي دي او لږ ټایم پس چې دی هغه انجینر امیر مقام صاحب به دلته باقاعده پارټي د پارټۍ هغه جنډه چې ده د نونو په کور باندې به خیجئ. ګورو چې دا فیصله کامیابیږي یا د سوات او د منګوري سټي په سیاست کې څه تبدیلي راولي.